شاعري که الهامي کیفیت نه وي د نړۍ خلک به واړه شاعران وي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ ډیلی خیبر او زه یم ستاسو کوربه جلال صافي. کتونکو دا وخت موجود یم په شب قدر کې د زیت الرحمن عجز صاحب سره د هغوی په شاپ کې عجز فیبرکس شب قدر بازار. یو جملې لیکلې ډېره ښکلې چې ما ولیده نو ډېر خوشحاله شوم. خریدا هوا ما بهوشی سے واپس اور تبدیل کیا جا سکتا ہے. نن سبا خو زموږ په پښتنه معاشره کې د چا نه څه څیز ویسي اسیس کې مسئله یې واپس کوي نو بلا لانجې کونجې جوړېږي. بهرحال عجز صاحب یو عجز انسان دی، عجز طبیعت دی، نو په دې وجه د دوی د پښتنو دپاره دغه جمله لیکلې ده. خوشحاله یم چې پې اپریشیټ کوم. ټیم یې راکو ګرمي ده او ټیم عمر چا سره مختصر دی، د جمعې ورځ ده. نو عجز صاحب اول خو یو جهان مننه موږ لم ټیم راکولو. ټیم راکولو شکریه. ډېره زیاته مننه ستاسو د ملګرو ستاسو د همکارانو چې دومره سفر مو کو بیا په دغه ټول شب قدر کې زما دغه دی ده مشاعرې دپاره یا د ریکارډینګ دپاره انتخاب کړو نو ستاسو یوه نړۍ مننه. جزاک الله جزاک الله. عجز صاحب سکرین باندې لیدل کتل ډېر شي. یو پیرا تخبۍ کې پروګرام اوس میاشت نیمه مخکې د علامه صاحب د هغې کې هم داسې دوره یې کتل شي په سکرین هم کتلي ډېر چې یاره خلکو به مې چې دا عجز صاحب دی تاسو هم طبیعت داسې و په سکرین. واقعي ده چې موږ رالو مخامخ موږ کته ستاسو په انداز کې عجزي ده، ستاسو په کردار کې ستاسو په ډیلینګ کې عجزي ده. څه وجه کېدای شي نن سبا که یو سړی په سکرین دوه څلور کس وپېژني د هغوی خبرې به غرور تکبر او د هغوی نه هغه اسمان سره ښایي، چا څه تصویر نه وباسي، ملاقات ټیم چاله نه ورکوي، دا غټې غټې خبرې. نو څه وجه ده د عجزۍ مین وجه څه ده؟ داسې ده چې سعدالله جان برق صاحب زموږ یو مشر شاعر و، جی جی دغه تخلص و برق. جی جی نو هغه په یو پروګرام کې خبره کوله، جی جی وی برق وی د بجلی پړق ته. پړق ته. جی جی نو وی زه به چې ته کور کې زنانو سودا له ولېږلم نو وی زه به دونه ورو ورو روان وم چې واپس په رالم مېلمانه به هم تلي وو. جی جی ما کې تخلص هغه رنګ نه ښکاره کېده. جی 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 ما کې هغه برق هغه تیزوالی نه و. نو زه هم کېدای شي چې زه لکه دا خو د هغوی د خولې خبره نور خو هغه ډېر لوی کار کړی دی. جی جی هغه وی کېدای شي چې دا وروستو پاتې یم، دا د ما دغه ناراستي ده. نو د انسان چې کوم نوم وي یا تخلص وي خامخا په هغه باندې هغه اثر ښکاره کېږي. بیا داسې ده که نه چې زما یو شعر دی چې هر څوک خبر دی چې یو ځل به ښکته کېږو ورته، دا خلک ولې په دې ځمکه په قلاره نه ځي. نو موږ ټول هلکه دغه خاورې نه را پیدا شوي یو، جوړ شوي یو، دغه خاورې ته به واپس خوځېږو. څومره د ژوند دی نو پکار ده چې د هر چا سره په خندا خوشحالۍ تېر شي. خو بیا چې ستاسو غوندې مېلمانه را شي نو چې پکار ده چې هغوی ته خامخا په روښانه تندي باندې سړی ستړی جی جی عجزي د مومن تاج ده او تکبر د شیطان لار ده، دا خبره هم کېږي. ښه عجز صاحب دا راته ووایي وړاندې ملګري ته څه شاعري وکړه، زه اوس نه پوهېږم په شاعرۍ باندې چې دا تاسو په ژبه کې دې ته څه وایي. هغه د سوري هغه چې کوم ذکر شوی ستاسو وړاندې یو مایک والا ملګري سره خبرې اترې شوې هغې کې تاسو کړې وه. ما سره اوس هم موبایل کې ستا بار بار اورم، ډېره دردناکه سټوري ده، اکثر د شپې ناوخته اورم. نو دا څه سچویشن چې تاسو دا لیکل وکړه او دا به راته وایي که نور څه ټیم نشي راکولی دا به راته ضرور وایي، او دا څه سچویشن چې تاسو دغه لیکل وکړو دا هم د شپې کړي د ورځې کړي، څه حالات؟ دغه وخت ډېر وشو، دغه پوره خبره چې کوم د روغ پکې وایم ځکه چې ټوله چاته یادېږي چې مختصر کړه شي. او خو به داسې چې کله کله د شاعر سړي ته بعد څوک ټلیفونو کې یا مینهوال وي، څوک ورته وایي زما پلار وفات شوی، څوک ورته وایي زما مور وفات شوې ده. دغه شان ما د چا په ټلیفون باندې د خپل ژوند فریاد کړو او هغه فریاد ته ما دغه د نظم شکل ورکړو، د سوري په نوم باندې هغه نظم دی او دا نظم دا به راته وایي او خامخا به وایي. زه چې زلمی وم جی جی او ما به مزدوري کوله، دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیواله سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چیر وړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو. د خوددارۍ دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم، یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. هغه روټۍ راوړه او په کټ کې را سره کښېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالو چې داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه. د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو، دا په اور نه وه، دا د چا په اسویلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وایي نه زموږ په کور کې ورندار ده، زما
په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وایي دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور د ما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړوونی شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې ری کړم زبردست اجل صاحب دا هم کله لیکلی دا نظم یاره دې به کېږي 3 کاله به کېږي دا چې تاسو ولیکو نو په سوشل میډیا هم ورکو څه ریاکشن پرې رالی کمنټس کې یا داسې چا رابطې مابطې سب فیډبیک بلها خلکو خوښ کړو ورچا به همدغه خبره کوله چې دا زمونږ د معاشرې اوس خو کم شوی دی خو شته دی چې کوم د جهل هغه عکاسي تاسو کړی او دا هغه بده ړخته وي پکار ده چې دی هغه مخنیوي وشي جی ډېره مننه عاجز صاحب الله خوشحاله که عاجز صاحب اخره کې زه ستاسو ویډیوګانې اکثر ګورم تاسو پکې د مور ډېر ذکر کوئ بیا تاسو یو خبره وکړه چې یاره ما کومه نوکري سرکاري جاب و د بیلټ نوکري وه همې د مور یو ارمان چې یاره د زما بچنګې بیلټ واچي د بیلټ نوکري وکړي پرېښې مې هم د هغې پر حکم باندې وشورو کړې مې د هغې نو مور سره ډېره مینه لرئ نن سبا که موږ وګورو اولاد دومره بچی به نه د 15-14 کالو د مور سخت نافرمانه بیا غټ بچی چې دغه ته رارسي نو د مور هغه خبره پرې لګي نه اوري نه وایي دا لیوني شوي د مور او پلار بیا دماغ کار نه کوي چې بچی کله د مور او پلار د قد نه سیوا اوچت شي څه وجه ده د مور سره دومره بې انتها مینه په کار خو ده چې هر سړی وساتي ستاسو د دې بې انتها مینې وجه څه ده جي وجه خو دا ده چې مونږ د پلار نه واړه پاتې شوي د 2 یا د 3 کالو په عمر کې نو زمونږ پرورش او زمونږ کفالت او زمونږ تربیت دا زمونږ مور کړی مونږ له مور د مور او پلار د دواړو مینه را کړې ده نو زما چې اوس هم څومره مینه ده ما ته کمه محسوسېږي او دویم چې دین هم زیاته شي نو ښه وایي صحیح زبردست د مور او والي سره څو اشعار ووایي بس بیا دا پروګرام وینډ اپ کوو اذانونه وي د مازدیګر د مونځ ټیم هم نږدې دی ستاسو هم ټیم نه خرابوم دغه 2 شعرونه چې اوس مې د قبر سر ته مه کښېنه رضا به نه شم زه درنه دومره لرې لاړم چې را به نه شم او ته چې لاس پورته کړې چې زویه خدای دې لوی سړی که دا خو کېدی نه شي مورجانې چې باچا به نه زبردست عاجز صاحب خوشحاله شي مهرباني عاجز صاحب اخره کې نوجوانانو ته د سوشل میډیا چې کوم استعمال دی ټیک ټاک باندې به تاسو ګورئ بدې ردې دا غلط میسج فارورډ کېږي هغوی ته میسج څه ورکوئ اخره کې لاس دا خو ما وختي هم د برق صاحب ذکر وکړه هغه ته چا وایي چې د نوي نسل د څه پیغام ورکوې نو هغوی ورته ووایي چې 1,00,000 د پیغمبران راغلي هغه چا نه یې منلي د مونږ خبرې ته به څوک غوږېږي دا چې بلها پیغامونه دي خلکه چغې وایي چې موټرسایکل په یو پایه مه چلوئ په ډرایوینګ کې احتیاط کوئ زنانو ته د پردې ترغیب ورکوئ خو په دې خبرو باندې څوک عمل نه کوي نو زه یم چې دغه زمونږ خاموشي دا دغه پیغام دی خاموشي کې ښه ده او جو صحیح ده یو جهان مننه کتونکو راتلی شي شب قدر ته د مارکیټ څه نوم دی عاجز صاحب ملک مارکیټ کې عاجز صاحب ناست ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د ملاقات لپاره دوی دغه دیره هم د یو قسم له او د دوی د روزګار د رزق ګټلو دغه وسیله هم د دوی سره راتلی شي ملاقات هم کولی شي څوک څه ویډیوګانې جوړوي نو عاجز صاحب بالکل په سکرین چې څنګه عاجز دی دغسې مخامخ هم فیس ټو فیس که اوس تاسو کېناستئ بالکل په دې کردار کې په دې ډیل کې د دوی عاجزي ده نو راشئ دې سپورټ کوئ او انشاءالله موږ بیا راځو دوی سره به مرکې کوو ستاسو دپاره ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان